أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم، الله تعالی فضیلت در کڑے غرواله ور کڑے بعضکم بعض استاسو تا علی بعض پنور بعضو فی الرزق پر رزق کی پمال و دولت کی. فما الذین پس ندی هاغ کسان فضلوا برادی رزقهم چی فضیلت ورکڑلے شوے دے دویتا ورکون کی اغی مالون اخپلو لرا علا ما حغی چاہتا ملکت ایمانهم چی مالکانی دی خلاسون دوی فهم فیه سوا پس چی شید دوی پدے کے برابر. افبنعمت اللہ یجحدون آیا د نعمت د اللہ ندوی انکار کوي. واللہ جعل لکم من انفسکم او اللہ تعالی گرزولی دستاسو دبارا من انفسکم د نفسن استاسنا ازواجن بیبیانی وجعل لکم من ازواجکم بنینا او گرزولی دی پیدا کری دی اللہ تعالی استاسو دبارا د بیبیان استاسنا بنین زامن وحفدتا او نوسی یا خدمتگاران تابدارا. ورزقکم من الطیبات او رزق در کڑے اللہ تعالی تاسو تا داغی پاکیزو سیزنونا د پاکو سیزنونا. افبالباطل یؤمنون آیا پا باطل ماندے دوی یقین لری دوی ایمان راوڑی. وبنعمت اللہ هم یکفرون او د نعمت د اللہ ندوی انکار کوي. ویعبدون من دون اللہ او دوی عبادت کوي علاوه د اللہ تعالینا ما د هغی سیزنو لا یملک لهم رزقا چه هغا مالکان ندی د دوی د پار د رزق اختیار نشته د هغی سرا د دوی د پار د رزق. من السماوات والارض شیئا د اسمانوننا او د زمکنا شیئا د ذره برابر رزق اختیار نلری. ولا يستطيعون او ندوی طاقت لری ایندبهم اختیار ونلری. فلا تضربوا لله الامثال پس مبیانوی تاسو د اللہ دبار مثالنا. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون بیشک اللہ تعالی پوہیگی او تاسو نپوہیگئی. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا بیانوی اللہ تعالی مثال د یو غلام مملوک چی پا ملکیت کی د چاوی لا یقدر علی شیئن چی حق قادر نی پا حسیز یعنی حس قسم اختیار ورسر نی. ومن اوہاغ سوک رزقناه منا رزقا حسنا چی منگ ورکڑے دے رزق دتا دخپل طرفنا اغا رزق خیستا منگ ورکڑے دے دتا مال و دولت ملکیت او اختیارات. فهو ينفق منه پس دے خرچ کوي د دغی مالنا د دغی رزقنا سرا و جهرا پپٹا او پخکارا. هل یستوون آیا دیدا دوار برابر نو ہر عقل من بوئی چی ہرگز ندی برابر. نو دق رنگ خالق و مخلوق هم ہرگز ندی برابر. الحمدللہ تمام تعریفنا تمام ثنا صفت دادی خاص اللہ لرا. بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر دوی نپوہی گنا. وضرب اللہ مثل الرجلین او بیانوی اللہ تعالی مثال دا غدو سڑو
احدهما ابکمو چې یو په دې دواړو کې وی چاړه لا يقدر على شيء قدرت نلري په هیڅ چیز باندې وهو کل على مولاه او دې بوجوي پاغه مولا خپل باندې په مالک خپل باندې اينما يوجهه کم طرف ته چې هم متوجه کی کم طرف ته چې هم وليږي لا يأتي بخير نو دې راتلل نکوي په خیر سره هل يستوي هو آیا برابر دې دا کس ومن او هاغه څوک يأمر بالعدل چې هغه حکم کوي د عدل او د انصاف وهو على صراط مستقيم او وی هغه په لار نیغه باندې نو چې څرنګه دا صحیح او دا بیمار دواړه برابر ندي نو دسې مهرباني وکړئ مخلوق هم د خدای سره برابر مګنئ دغه شرک مکوئ